ابو المنذر راته وایا تا نه اوروما ته زما شاګرد دی پتا مې اعتماد دی وایا په غون قرآن کې هغه کم یو آیت دی چې د ټولو آیتونو سردار آیت دی په قرآن کریم کې 27 مقامات کې اسم اعظم دی دا آیات ساتئ کله کله استاد چې شاګرد سره خواریو کی نو د شاګرد امتحان علی سالی چې امتحان کې پاس شي نو بیا ولا انعام ورکي یا دستاری فضیلت ورلکي نو دا 1885 نمبر حدیث ته صحیح مسلم شریف کې ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ چې حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ما تو فرمایلی یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب الله معك اعظم ابو المنذر لګراته وایا په غون قرآن کې د 6666 آیتونو په ټولو آیتونو کې د ټولو نه د فضیلت والا آیت چې هغه د غون آیتونو سردار آیت ته هغه کم یو دی وای ما ورته وی متوجه شي صحابي رسول څه جواب کوي الله ورسوله اعلم وای الله رسول ته ډېر ښه علم دی ګوره موږ اهل سنت والجماعت یو مان علیه واصحابي کله د نسوک تاسو کې جواب نه درځي الله عالم بنوي الله عالم خو ابلیس هم مني څوک مني ما به الامتیاز دا دی چې وی الله ورسوله اعلم طالبان ما سره چې چا دوره کړی دی ته پته ده صرف صحیح البخاری کې 25 چیزې کې صحابه ندارا نقل دی چې هغه ویلي چې الله ورسوله اعلم اوس خو که الله ورسوله اعلم دی وای مشرک شوی څه شوی وایږي په خبره باندې صحابه چې د ټول جنتیان دي بعد الانبیاء دا غي مقام دی او دا غي عقیده دا بچ غي بوي چې الله ورسوله اعلم بس دا عقیده ساتي الله ورسوله اعلم بس ګورئ اوس ابو المنذر ورته وایي چې الله ورسوله اعلم الله رسول ته بخیلمی چې دا به کم یو آیت چې په غون قرآن کې د ټول آیتونو سردار آیت ته جانان مبارک ورته دوباره به وایي یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب الله معك اعظم ابو المنذر راته وایا تا نه اوروما ته زما شاګرد دی پتا مې اعتماد دی وایا په غون قرآن کې هغه کم یو آیت ته چې د ټول آیتونو سردار آیت ته ابو المنذر وایي زه پوه شم چې جانان رانه اوري شاګرد هم داسې پکاري چې اول ته استاد تاسو کې ډایرکټ جواب نه ورکوي لګه حیا دی کوي څه دی کوي چې استاد محترم زبس استاد وړاندې وي خو چې کله د دویم وې کنه دویم ځل وې نو ته پوه شې چې اوس جواب غواړي دا طریقه یاد کړئ چې جانا وته په دویم کارته وې بده وته گویا شو الله لا اله الا هو الحي القيوم آیت الکرسی ورته ټول وې دا آیت د ټول آیتونو سردار آیت ته حق څوک دنه تاسو کې د اسم اعظم هم دی په قران کریم کې 27 مقامات کې اسم اعظم دی دوره چې کله ز ابو داود جامع ترمذی ویب الته د اسم اعظم خبر راشي نو طالبانو ته د 27 ونه آیتونه لیکم په هغه تمام اسماء اعظم کې د ټولو نه لوی اسم اعظم چې د آیت الکرسی دا د آیت الکرسی د غون قرآن د آیتونو سردار آیت ولې دی دا ځکه دی چې دې آیت ته د اعزاز حاصل دی چې په دې یو آیت کې د الله اولس اسماء ذکر دي سو په غون قرآن کې داسې یو آیت نشته چې په هغې کې د الله اولس نمونه ذکر وي او دا څنګه د طلبو د پاره لګوي دا اولس اسماء چې ذکر دي د کې سلبي اسماء مشته ثبوتی مشته په ثبوتی کې ذاتی مشته افعالی مشته اسم ظاهر هم پکې او اسم ضمیر هم پکې نو دا اولس اسماء پکې د الله ذکر دي یاره چې جانان لکله دا جواب ورکو کنه یاد ساتئ چې صحیح استاد کنه ځکه د دې تمام کائنات استاد معلم کائنات ذات بابرکات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد شاګرد ته ډېر خوشحاليږي خپل مور پلار بم بچی ته دومره خوشاله نشي لکه دا استاد چې د شاګرد ته څومره خوشحاليږي چې کله وګورم دا شاګردان زما ملګری دي شاه حسین باچا دا زما مخکینه ملګری بیا دنه بعد داسې دلته داسې استاد واسي الله دا بعض طلبه دلته موجود دي نو دا دایته شاګردان نه وایم دا زما ملګری دي ځکه د جانان په دور کې مستلا به ورته اصحاب به ورته وي خیر القرون کې
شاګرد ته به ملګری وي سبې وي جانان بم ورته ملګری وي وایي کنه خلفای راشدینو بم ورته سوي ملګری به وي تابعین تب دا زما ملګری دي نو چې داسې یو ملګری او شاګرد یو جواب وکي نو بس د استاد حالت د کتو وي زه د ډېر خوشاله ګم قاسم چشتي سے بیان کول زه ډېر خوشاله وم حسیب قربان بیان کول نو زه د بیاناتو ته ډېر خوشاله ګم او کوشش کوم چې خپل بیان ونه کم او د بیان وورم او بار کې دا خبره ذهن کې کېنوي چې استاد شاګرد ته ډېر خوشاليږي مور پلار بچی ته دومره نه خوشاليږي لکه استاد چې شاګرد ته څومره خوشاليږي او بیا چې تنه سوال وکړي او امتحان یې اخلي او اختبار یې کوي او جواب ورکړي بس دا حالت بیا د استاد د کتو وي یاره جانان مبارک ډېر خوشاله شو جانان قاسم سراجی منیر بدری منیر شمس الضحا بدر الدجا نور الانوار ویگئے کنا و اذا سر استنار وجو کانو قطعتم من القمر بچه خوشاله بشو کنا تا بوی چې بس دی اننګو کې د سپوږمۍ یو ټوکړه راخته د واغه پړکیږي اسم خوشاله ډیر خستو جانان مبارک نو جانان مبارک د ابو المنذر نه ډیر خوشاله شو د په جواب ډیر خوشاله شو بس زما د الاس ته ګوري صحیح مسلم شریف کې ذکر دی زغه هيئت بیانو ما ناکل ما جانان مبارک لاس داسې کو زما دی خلاص ته ګوري دی حالت او کیفیت ته ګوري داسې ک دا ګوت می چې څنګه حالت جوړ کړي دی صحیح مسلم شریف کې دغه حالت او کیفیت ذکر دی جانان ځان ته رانږدې کو د لاس ورته داسې کو او د ډېر خوشحالۍ نه اوس جانان سوی بس زما په دې اخرنۍ جمله کې مقصد دی جانان مبارک چې کله لاس داسې کو ابو المنذر داسې پسینه کې ووالو والله ليهنك العلم یا ابو المنذر د الله په ذات مې د قسمی ابو المنذر د علم د تا ته ډیر مبارک وي اوس استدلال بعد کې راځم علامه نووي د 1885 نمبر حدیث په شرح کې لیکي وی چې ابو المنذر بوي ابی ابن کعب بوي د الله په ذات مې د قسمی وی ما تر مرګ پورې د جانان مبارک د غلاس هغه اخوال محسوس کړي دي زما پسینه کې هغه اخوال چې دی مبارک مال داسې گزار راکو چې والله ليهنك العلم یا ابو المنذر